حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې دروځي هر شپه ورځ کې دا په دې کې دروځدار یو دعا ضرور الله قبلې په شپه ورځ کې دروځي یو دعا دروځدار ضرور قبلېږي ضرور هر ورځ دا یو دعا ضرور قبلېږي حدیث مبارک کې راځي خو چې درې خبرې وي یو دعا د ضرور قبلېږي خو چې څو خبرې وي درې خبرې درې شرط پکې موجود وي یو خبره ده چې دغه روزه نیولې ده خو په حرام نه د نیولې او نه په حرام باندې ماتي د په ګډه کې حرام نشته ځکه د کوم انسان په ګډه کې چې حرام وي الله تبارک وتعالى د دعاګانې نه قبلې د دعاګانې نه قبلې حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك خوراک د حرام او د اسکاک د حرام او د په بدن د کپڑے د حرام دي نه فأنا يستجاب لذلك دعا د کوم طرف قبول شي بیا به دعا د کوم طرف قبول شي نو د روزدار په شپه او ورځ کې یو دعا الله ضرور قبلې خو اول شرط دا چې په ګډه کې څه نه وي حرام نه وي حرام نه وي ځکه چې په ګډه کې حرام پراته دي الله نه دا روزه قبلې او نه دا دعا قبلې دویم شرط ورلدا دی چې د ګناه د فار دعا نه کوي داسې دعاګانې غواړي چې هغه د ګناه د کار د فار د دعا غواړي نو الله تبارک وتعالى هغه دعا د بیا نه قبلې چې د ګناونو د کار د فار دعاګانې غواړي او دریم شردار چې خپل ولی کټ کوون کې نه وي بس درې خبرې چې موجود وي الله د هر روزدار دعا ضرور قبلې خو دا درې شرط موجود شي یو حرام نه خوري دویم د ګناه د کار د فار دعا نه کوي او دریم د خپلوانو سره خپل ولی کټ کوون کې نه وي ځکه چې کوم انسان د خپلوانو سره خپل ولی کټ کوي الله د دعاګانې نه قبلې چې دا درې شرط موجود شو الله د دعا ضرور قبلې او د دعا د قبلېدو بیا درې صورت دي یا خدا چې د کم شي د پاره د دعا وخت الله ورته بعینه اکشه ورکی چې کم شي د وخت الله مال دا راکا الله تبارک وتعالى ورته بعینه هغه سیز ورکی دا یو صورت د دعا د قبلېدو دی دویم صورت د دعا د قبلېدو دا دی چې هغه سیز ورله الله تبارک وتعالى ورنکی خو په دبانې بل یو لوی مصیبت را روانو الله تعالی هغه مصیبت لري کی په باندې یو لوی غم لوی مصیبت لوی نقصان ته رسیدونکو وو الله تبارک وتعالى د دې دعا د برکت هغه مصیبت د نه سکو لری کو دریم صورت د قبلېدو دا دی او دریم صورت د قبلېدو دا دی چې الله تبارک وتعالى ورلدا دعا اخرت ته سنبال کی د دعا غواړي الله مال دارا کمال دارا کا نو الله تبارک وتعالى فرمایي دا کم شی چې ته غواړي تعالی پکې خیر نشته تعالی پکې څه نشته خیر الله ته پته چې خیر نشته دی زمونږ دعاګانې سره پاره خو د پیسو د پاره نو څه غواړي د مغفرت د پاره دعاګانې کمی دي د پیسو د پاره زیات دي یا الله مال یو کروڑ روپے راکړي دې کې زما څه نقصان دي الله مال یو کروڑ روپے راکړي خو زما د پاره خیر دی الله ته پته ده چې غریب نو خی کنه چې کروڑ روپے در کوم بیا په خلکو وردانګي ذکر درلنه در کومه ذکر درلنه پیسې نه کوم بیا جمعه پیژنم دا اوس غریب نه راشي کم از کم ما ته خو سجده ولګي نه الله ته پته ده چې دا د لپاره خیر نه دی ذکر نه درکې نو تا خو دعا وخت الله مال راکا نو الله فرمایي وې دې کې ستا خیر نشته خدا دعا بدر لزه اخرت ته سنبال کم نو په ورځ د قیامت الله تبارک وتعالى دې بنده ته فرمایي اے بنده ما تا ته ویلو چې زمانه دعاګانې غواړې زه قبلوم دې به الله او تاره ته ویلو دې جنما دعاګانې ډېر وختي وي څه شی په دنیا کې درکړې و نه الله نه دی راکړې کنه تا خو چې دعاګانې قبلوم ما هو وختي خو الله څه شی راکړې نو الله تبارک وتعالى فرمایي هغه می در لدل ته سنبال کړی دي د پلان کې دعا په بدله کې دا نعمت د پلان کې دعا په بدله کې دا ثواب د پلان کې دعا په بدله کې دا نعمت چې د نعمتونو او ثوابونو د جنت د درجې ویني په دعاګانو سره کنه دی بوي الله سب خو چې په دنیا کې دراله یو دعا نه قبول کړي الله سب خو چې په دنیا کې یو دعا نه قبول کړي ټول دراله آخرت ته سنبال کړي نورو دعا د پاره ما درته الله تبارک وتعالى حدیث مبارک کې راځي پر رمضان مبارک کې الله تبارک وتعالى پښپا ورس کې د انسان ضرور یو دعا قبري او اول می وسره شرط ولګول درې چې دا درې خبرې په انسان کې موجود وي یو دا چې د حرام نه خوري زه دعاګانې کومه قبلي ګنانو په خپل روزه لګ نظر واچو کنه یو چې حرام نه خوري دویم می دا چې د ګناه د پاره دعا نه کوي دریم می درته دا چې خپل ولی کټ کوون کې نه وي چې دا درې خبرې موجود شي الله د دعا ضرور قبلي او بیا دا درې صورت د قبلې دي کم شی دی وخت بعینه هغه شی در کی یا در نه یو لوی مصیبت لري کی یا در لدا دعا الله اخرت ته سنبال کې نو لاند دادا چې دعاګانې د الله نه ډېری غواړي عمر رضی الله تعالی فرمایي
وی زما سره دا یاره نشته چې الله می دعا ولې نه قبلې، دا فکر ما سره نشته چې الله می دا دعا ولې قبول نه کړه. وی فکر را سره دا دی چې الله ما ته دا توفیق ولې را نه کړ چې ما دعا وغوښتله، ما نه ولې ټیم ځای شو، ما به دعا ولې ونه غوښتله. وی دا یاره یا سره ځکه وی زما یقین دی چې زه غواړم زما رب به مال راکړي، زما یقین دی چې زه غواړم زما رب به مال راکړي. نو دا فکر را سره نه چې دعا مې ولې نه قبلېږي، خو فکر را سره دی چې یاره زما نه دا ټیم ولې داسې تېر شو چې ما پکې دعا ونه غوښتله. نو د الله نه دعاګانې ډېرې غواړئ. څه ترې غواړئ؟ دعاګانې د الله نه ډېرې غواړئ. په دې مبارکه میاشت کې الله پکې ضرور دعاګانې قبلې. په شپه ورځ کې ستا یو دعا ضرور قبلېږي. د رمضان مبارک